بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخلود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا من الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله رب العالمين أحكم الحاكمين دلول بادشاہ زبردست هذا رب العالمين سے تمام کائنات خالق و مالک دے هذا الله سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے هذا رب العالمین سے داخل صفات کی صفات فعال لما يريد دے رب العالمین سے سچے سوق چکے انسان چکے اجازت چکے جولے شے الله رب العالمین سے تفوز شکولے الله رب العالمين وصفات كل صفات دار موجودة وهم يسألون دا مكلف مخلوقات شهر سعودي وأنبياء يوم أمته وبشهان يوم رعيدا ومالدار يوم غريب هذه يوم فرمان الله رب العالمين غير أعمال مبارك تدوس فيه الذين وجد أسباب محترم الله رب العالمين هم سنة كرام الكاتبين وكالكريم دا انسان سبا د خپل اعمال منکر نشي کوم عمل چې په دنیا کې کړی دی چې د هغه اعمال منکر نشي د دې د وجه د الله رب العالمین موږ سره کرام کاتبین کې مستل چې انسان د خپل نه کم یو خبر راوځي چې هغه لیکي چې سبا الله رب العالمین په توګه او دا انسان د خپل اعمال منکر شي الله رب العالمین د کرام کاتبین ته وایي چې د دې رجستر د اعمال دا دې مخه د کېدو چې خپل عمومي په هغه کې به هر یو خبره د انسان لیکل شوی ولا خبره به لیکل شوی بل خبره به لیکل شوی دا غیر الله دا انسان شکوله بس دا یو ارمان مګری چې مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها سچل دې عمل نامې لپاره چې د سما وړو ګرای په خدمت دې غډه ګلاب په خدمت کې ټولې حساب کړی دا زما محترم الله رب العالمین چې موږ له کوم موقع راکړی دا هغه موقع د نیکو اعمالو بار بار الله رب العالمین موږ ته دې طرف اشاره کوي چې انسان دا عمل میاش روانه ده دا عمل وخت روان دی دا کوم کرام کاتبین چې ما تاسو ته مقرر کړی دي د دې سره چې کوم رجسټر دی په هغه رجسټر کې خپل عمل خپل کارونه خپل خبرې داسې مفهومي کا چې هغه سبا تا ته قیامت په ورځ باندې فائدہ ضرور رسي او الله رب العالمین موږ باندې ټول مهربان دی چې کله یو موقع زموږ د مس شي یو موقع زموږ د تیر شي الله رب العالمین موږ بیا بل موقع مخې ته چې انسان واخله دغه یو موقع نه ما فوت
وخت شو دا بلا موقع په دې کې دې عمل وکړه په دې کې الله رب العالمین رضا کا لکه زما محترم دا د الله رب العالمین د طرف نه هیڅ دغه نشته بلکې دا زموږ خبره کوتاهي ده چې موږ د الله رب العالمین هغه نیکی او د الله رب العالمین هغه احسان هغه په خپل ځان باندې نه ثابتو هغه په خپل وجود کې نه راولو بلکې الله رب العالمین چې کوم احسان موږ هغه احسان موږ راوځو زما محترم لکه تاسو وګورئ الله رب العالمین د رمضان د میاشتې نه مخکې د شوال میاشت د شعبان میاشت هغه مقرر کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې اعمال څوک په شعبان میاشت کې چې اکثر به رسول الله صلی الله علیه وسلم روژې نیولې مطلب دا نه دی چې د رمضان په دې شعبان کې روژې ونیسئ نه بلکې ځان د رمضان لپاره تیار کړئ کم از کم 3 یا 4 روژې ژوند پکار د دې شعبان کې چې ځان د رمضان ته تیار کړئ زما محترم ځکه رمضان کې بیا په ابتدا کې سره تکلیف وي ورته مشقت وي ورته نو که چېرته شعبان کې د روژې نیولې نو هغه تکلیف او هغه مشقت د دې انسان ته هغه کم شي زما محترم د دې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل په دې شعبان میاشت کې هغه دا و چې اکثر به هغه روژې نیولې دویم کوم انسانان باندې چې کوم قضایي روژې پاتې دي لکه رمضان په میاشت کې دا بیمار شوی رمضان په میاشت کې دا په سفر باندې تللی یا د رمضان په میاشت کې نور داسې کارونه کړي د هغې په وجه باندې دا روژه هغه نه وه نیولې هغه افطار کړی د هغې روژو قضایي زما محترمو په دې میاشت کې ډېره مخکې میاشت پوره کول پکار دی ځکه د رمضان میاشت هغه برکتونو والا او عظمتونو والا میاشت ده هغې د خپل فرضیت د هر کال یې د هغې روژې نیول هغه انسان باندې زما محترمو لازمي لویه خبره د رمضان د میاشتې استقبال به موږ څنګه کوو هغه په دې باندې کوو زما محترمو چې مخکې د یو څو روژې ونیسو چې د دې لپاره تیاری ونیکړو او بل خپل نیتونه د الله رب العالمین د رضا لپاره خالص کړو چې یاره الله زه چې دا رمضان روژې نیسم دا دې لپاره نیسم چې ته رانه راضي شي او ته رانه جنت کوم تا د دې بندګانو لپاره تیار کړی دی هغه بندګان چې هغه نیک عمل کوي ستا د رضا لپاره ستا د خوشنودۍ لپاره په هغې کې زما هم څه مقرر کړه دا چې انسان په زړه کې دا نیولې وي الله رب العالمین د دې رمضان د روژو توفیق ورکوي توفیق والله رب العالمین هر چا له ورکوي الله رب العالمین فرمایي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله رب العالمین دا ژوند او دا مرګ پیدا کړی دی دا دې لپاره نه دی پیدا کړی چې تاسو په دې ژوند کې وګرځئ عیش او عشرت وکړئ ښه کار دا وکړئ زندګي ښه تېره کړئ نه الله رب العالمین فرمایي دې لپاره ما دا ژوند پیدا کړی دی چې ایکم احسن عملا څوک ډېر ښه عمل کوي او ښه عمل څنګه زما محترمو د الله رب العالمین په هیڅ باندې ښه عمل هغه دی چې هغه کې ریا نه وي په هغې کې خلکو ته ښودنه نه وي په هغې کې سمعه نه وي چې یاره دا سړی به زما په باره کې ښه خبره وکړي چې یاره ډېر متقي انسان دی ډېر پرهیزګار انسان دی ډېر روژهدار انسان دی ځکه کوم انسان په زړه کې دغه خبرې چې راشي او نیت یې صفا نه وي حدیث هغه مشهور تاسو ته معلوم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 3 کسان باندې به الله رب العالمین دا د جهنم اور بلی ولې زما محترمو دې عملونه یې وکړي ځان یې ستړی کړی و که مال چې الله ورکړی هغه یې د الله رب العالمین په لاره کې خرڅ کړی و په زړونو یې صفا نه و په زړونو کې دغه خبره موجود وه چې الله رب العالمین ما ته او په دنیا کې چې زه پاتې کېږم دا خلک ما ته سخي وایي دا خلک ما ته عالم وایي دا خلک ما ته مجاهد وایي دا خلک ما ته دغه نوم باندې یاد کړي الله رب العالمین په دغه انسان سره وایي هغه تا ته په دنیا کې ځاب شوی دی نو ما نه څه غواړي خو دا د رمضان میاشت راروانه ده که موږ دې کې خپل نیتونه صفا نه کړل خالص د الله رب العالمین د رضا دپاره مو نه ګرځول زما محترمو روژه به موږ ونیسو مشقت په ځان باندې برداشت کړو تکلیف په ځان باندې برداشت کړو هغه اجر او ثواب چې الله رب العالمین کوم موږ ته مقرر کړی دی
هغه موږ ته ملاو نشي. ولې دنیا کې چې کوم څه لپاره موږ روجې نیولې وې هغه موږ په دنیا کې ملاو شوې، نو د الله رب العالمین سره بیا څه ثواب او څه اجر نشته. لکه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین فرمایي چې هر یو عمل د انسان لپاره دی، دا روجه داسې دی چې دا انسان خالص ما لپاره نیسي او د دې اجر او ثواب په زه ورکوم. نو اوس انسان خپل زړه ته وګوري چې آیا دا روژه ته د الله رب العالمین د رضا لپاره نیسي او کله د خلکو د ښودنې لپاره نیسي. که د الله د رضا لپاره نیسي نو الله به د اجر او ثواب درکړي. نور بل عمل زما محترمو د رمضان استقبال په هغې باندې کېږي. ستا په زړه کې چې کوم حسد دی، کوم کینه ده، کوم بغض دی، هغه ختمول پکار دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان روژه نیسي او هغه دروغ وایي، کوم انسان روژه نیسي او په زړه کې حسد او کینه موجود وي، داسې انسان الله رب العالمین داسې انسان ته روژې ضرورت نشته دی چې هغه د خوراک په ځان باندې بند کړي، هغه د څښاک په ځان باندې بند کړي. دا زما محترمو پکار دا دی چې زموږ په زړونو کې کوم حسد موجود دی، زموږ په زړونو کې چې کوم کدورت موجود دی، زموږ په زړونو کې چې کوم رور دپاره، کوم خپلوانو دپاره کوم حسد او کینه او بغض دی، هغه د خپل زړونو نه لرې کړو. که هغې سره زموږ جنګ جګړې وي، که هغې سره زموږ اختلاف وي، هغې سره زموږ نه لګي، ته ورشه سلام ورته واچوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د 3 ورځو نه زیات ناراضتیا خفګان دا نه دی کول پکار. دا چې کوم کس خفګان کوي خو غوره سړی پکې کم یو دی، هغه دی چې اول ابتدا په سلام باندې وکړي او روغ وکړي. نو پکار دا دی چې د عظمتونو والا برکتونو والا میاشت هغه په موږ باندې روانه ده، د هغې استقبال موږ وکړو. خپل د زړونو نه دا کدورت او د خپل د زړونو نه دا حسد او کینه او بغض دا د ځان د لرې زما محترمو. بل استقبال چې کېږي د دې میاشتې عظمت په خپل زړه کې ځان ته کېږي زما محترمو. ځکه الله رب العالمین موږ ته فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وګوره د دې میاشتې عظمت الله موږ ته بیان کړی دی چې الله په دې کې قرآن کریم نازل کړی دی. دا د دې میاشتې عظمت دی، د قرآن کریم په وجه باندې الله رب العالمین دې میاشتې عظمت ورکړی دی. بل عظمت د دې میاشتې څه شی دی چې په دې کې یوه شپه ده لیلة القدر خیر من الف شهر. چې کله انسان په خپل زړه کې د دې عظمت کېږي، د دې لویوالی په خپل زړه کې کېږي، د هغې عظمت او د هغې لویوالي په وجه باندې دا انسان بیا دا روژه د الله رب العالمین د رضا لپاره، د الله رب العالمین د خوشنودۍ لپاره ونیسي. خپل د زړه نه هغه کدورت ختموي، خپل زړه د الله رب العالمین د رضا لپاره خالص کوي او د دې میاشتې عظمت په خپل زړه کې زما محترمو کېږي. نو داسې انسان ته بیا دا روژه مزه هم ورکوي او کوم ثواب او کوم اجر چې الله رب العالمین او پیغمبر موږ ته قرآن کریم کې په احادیثو کې بیان کړی دی، د هغې موږ مستحق ګرځي. بل استقبال هغه دا دی چې کوم ګناهونه موږ مخکې په دې 11 میاشتو کې کړي دي، د هغې ګناهونو توبه ایستل چې الله تا ماته د رمضان میاشت نصیب کړله، د رمضان عظمت او د رمضان د روژې هغه اجر او ثواب تا زما مقدر وګرځولي. لکه تاسو وګورئ زما محترمو، ډېر خلک داسې دي چې په روز کال رمضان کې موږ سره څه کار نشته دي، په روز کال موږ سره موجود او څه کار نشته دی. ولې؟ هغه الله رب العالمین نه تللي دي، وفات شوي دي. الله رب العالمین موږ ته یو بل موقع راکړله د رمضان د میاشتې د روژې د اجر او د ثواب او د ښېګړې، هغه اجر او د ثواب او د ښېګړې موږ مستحق شو چې کوم زموږ خپلوان وو، زموږ ملګري وو، زموږ یاران دوستان وو، هغه وفات شوي دي. هغه د دې اجر او د ثواب نه مخکې زموږ ته لاړل. لکه حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان مخکې وفات شي او یو انسان وروسته وي، د دې د درجې جنت کې
هغه ډېر فاصله باندې صحابه وایي چې ولې د الله رسوله هغه مؤمنو هغه مسلمانو ولې دې کې فاصله راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا چې کوم وروسته روان دی درجې اوچت دي دا په دې وجه باندې چې دوی په دنیا کې ژوند تېر کړی دی دوی په دنیا کې د هغې نه زیات وخت تېر کړی دی او هغه لا څه کوي چې الله رب العالمین د دې په ژوند کې د رمضان میاشت راوستې ده روجې نیولې دي د الله رب العالمین د رضا دپاره د الله رب العالمین د خوشنودۍ د حاصلولو دپاره ځکه د دې دا درجې الله رب العالمین د هغې نه زیات کړی دی او تاسو ته پته ده جنت یو درجه دومره لرې ده زما محترمونه که د اسمانو د ځمکې مسافر بولي چې موږ ته الله رب العالمین دا یوه مقبله راکړه ده هغه زموږ خپلوان هغه زموږ مشران هغه زموږ نیکونه پلاران هغه زموږ نه مخکې تللي دي او موږ ته الله رب العالمین دغه موقع راکړه ده چې موږ دا روژه عبادتونو کې تیر کړو دا موږ روژه د قرآن کریم په تلاوت کې تیر کړو دا روژه موږ چې کوم په ذکر اذکار کې تیر کړو موږ چې دی د حسد نه د کینې نه د بغض نه د بد رد ویلو نه ځان بچ کړو زموږ په جنت کې به درجې هم بلند شي او الله رب العالمین چې کوم د دې روژې ثواب او اجر په خپل لاس کې مقرر کړی دی چې هر یو عمل چې انسان کوي هغې د اجر ملاویږي خو دا روژه داسې یو عمل دی چې دا انسان خالص ما دپاره نیسي او زه به د دې اجر او ثواب اخلم چې الله رب العالمین خپله ورکوي نو موږ ولې د هغې نه ځان محروموو دا هغه مواقع دي دا هغه وختونه دي چې رب العالمین انسان ته مقرر کړي دي چې انسانه که چېرته تا نه دا فوت شو نو بل که چېرته انسان رمضان کې کوتاهي وکړله سستي وکړله الله رب العالمین د رمضان وروستو د شوال روژې مقرر کړي که هغې کې د انسان د کوتاهي وشوه سستي وشوله نو د ذوالحجې د 10 ورځو فضیلت زما محترمو د هغې روژې دي د عرفې روژې ده همدغه شانتې د محرم د عاشورې روژې دي دا ټول مواقع هغه دي زما محترمو چې په دې کې الله رب العالمین اجر او ثواب د انسان لپاره مقرر کړی دی ولې الله رب العالمین فرمایي چې دا انسان زما خپله خپل لاس سره پیدا کړی دی او دا دنیا ماحول هم دی زما محترمو تاسو وګورئ چې کوم یو انسان یو عمل او یو کار وکړي یو شی جوړ کړي نو هغه بیا سمدستي راخلي او په اور کې یا سمدستي راغلی او کاڼی ورته نه نیسي ماته یې نه بلکې د هغې ښه حفاظت کوي هغه د پلاستیک کې بندوي هغه په المارۍ کې ږدي کوم یو مشر راشي کوم یو معزز سړی راشي او هغه ته یې وښایي چې یاره دغه یو کار ما کړی دی دغه یو شی ما جوړ کړی دی د هغې حفاظت کوي زما نو همدارنګه الله رب العالمین فرمایي چې دا انسان ما په خپل لاس سره جوړ کړی دی او الله رب العالمین نه غواړي چې دا روان یې په اور کې وسوځي دا د الله رب العالمین دا خبره نه غواړي چې دا انسان یې په خپل لاس سره جوړ کړی دی او د دې تباهي او بربادي مقدر وګرځوي دا الله رب العالمین هېڅکله زموږ خو دا زموږ خپله سستیا ده دا زموږ خپله کمزورتیا ده چې موږ د الله رب العالمین هغه بندګي او هغه عبادت لکه څنګه چې هغه موږ نه غواړي هغه شان چې موږ دا ادا کړو هغه شان چې موږ ادا نه کړو زما محترمو خو لږ شان چې د هغې په لاره باندې د هغې باندې توجه خو پکار ده کوشش خو پکار دی محنت خو پکار دی الله رب العالمین سبا موږ ته د هغې اجر او ثواب د هغې هغه بدله هغه موږ ته راورسوي دغه هغه اعمال دغه کارونه چې موږ په دې باندې د رمضان استغفار او د رمضان د روژو خیال ساتلی شو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین موږ ته هغه کارونه او هغه اعمال والي چې هغه خالص د هغې د رضا دپاره وي او الله رب العالمین دې زموږ دا روژې او زموږ دا عبادتونه دربارې قبول کړي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر